مولانا شریف علي طالب رحم الله فرمایي په دې دور کې یو کوي انسان ته راوي چې قرآن زده کا او د قرآن د اصول موافق خپل شپږ پټه بدن عالم اصغر دا الله تابع کا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو مطابق خپل ژوندۍ بسر کا هر سړی داوی د فتنې دور دی مړه په دې دور کې په دین باندې چلیدل دا ګران کار دی خپل جسم کنټرولول دا ګران کار دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت ته چې زماره وای کم یو انسان چې ما تلويش را نږدې شي زت بل ویش ته ور نږدې کېږم کم یو انسان دو ویش را نږدې شي زه یو زرا یو غز ور نږدې کېږم من اتیتو یمشي کم یو انسان چې زما خواته هغه پیدل راځي اتیتو هر ولا زما رحمت هغه انسان ته په منډه سره ورځي تعظم وکړه چې ان شاء الله قرآن به زده کوم او د قرآن د اصول موافق به خپل عالم اصغر وړه دنیا الله ته تابع کوم الله ګرځېدو ته تابع کول نه کړي الله دې پورته کوي ځکه په دې دور کې هم داسې کسان شته چې په کلونو دغو فرشتو تر هغو د غلطۍ هغه نمبر هم درځي په دې دور کې داسې افراد هم موجود دي وره مولانا اشرف علي طالب رحم الله فرمایي مثال داسې دی لکه یو بچی دی او دغه بچی قدم والی مور پلار ته دا بچی په دغه ټیم کې ډېر زیات خوږي چې کله نوې نوې خبرې وسپړي او نوې نوې قدم والی نو کله کله دا بچی چې پاسي نو دا پلار دې په شا روان شي او زه په ما پسې راځه ځکه د دې بچي قدمونه د پلار نه خوند ورکوي خو چې کله دا بچی پاسېده او دی را پریوځي نو پلار یې پرېوتو ته نه پرېږدي دومره تېزه منډې پسې وایي چې راوچت کړی ورې کم یو انسان چې عزم وکړي انشاءالله قرآن به زده کوم او خپل عالم اصغر وړه دنیا به انشاءالله د رب کائنات تابع کوم الله ګرځېدو ته قطعا نه پرېږدي خو په شرط د دې ته خو خپل حصه کار وکړه که نه خپل حصه کار وکړه نن خو انسان دا وایي مولوي صاحب تعویض رانه وکړه ولې ښځه رانه باغي ده مولوي صاحب بچی رانه باغي دی کور کې راته څوک مشر نه وایي تاول دا سوچ وکړه چې تا خپل عالم اصغر وړه دنیا دا الله تابع کړي دا او کنه دا د قرآن د اصول موافق د استعمال کړي دا او کنه دا ته خو استعمال کا سوال نه پیدا کېږي ستا عالم اصغر وړه دنیا کې ستا جسم دی دا د قرآن د اصول موافق ته الله ته تابع کړي او الله د عالم اکبر ستا خلاف استعمال کې قطعا دا نه لګوي بلکې تا شپږ پټه بدن هغه د قرآن د احکاماتو خلاف استعمال کړ خلاف دې استعمال کړه ته خپل حصه کار وکړه ان شاء الله رب کائنات ګرځېدو ته نه پرېږدي